ډایرکټ ټیکس زمنګ نه علي، زمنګ د جی ایس ټي جنرال سیل ټیکس علي، زمنګ د سیل ټیکس علي، زمنګ نه دلته په چې کوم کنټراکټرز دي د هغې نه ټیکسونه علي، د بینکونو باسیدونه علي، د تنخواګانو نه کټوتیانې کېږي. و صرف لږ ټیکسونه چې دلته یا موږ سپینه جامه اغوستې ده، دا زموږ د هغه ځوانانو د غرونو چې هغه خولي دي، هغه ځوانۍ دي چې هغه په بار ملکونو کې اوبه کوي او هغه د پیسې موږ رالېږي. خو بدقسمتۍ نه هغه جرګه چې کوم ده هغه د علم په فیسټیول کې ختمه شوې ده چې هغه تللې ده. نو موږ یا د هغې نه هېڅ داسې تمه نه لرو، البته چې دا جرګه اوس د بونیر نماینده جرګه نه ده پاتې. د بدقسمتۍ نه د دې یو سیاسي هم نه ده، یو سرکاري جرګه د دې نه جوړه شوې ده. سیز د دې آئیني ترمیم ډېر سخت مخالفت کړی دی. زمونږ مشران چې کوم ملي شهید عثمان خان کاکړ د هغه سره 15 سینیټران چې کوم دي هغه په سینټ کې هغه د دې قومي صف د دې د آئیني ترمیم په مخالفت کې ووټ ورکړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو، د 1 جولای 2024 نه په ملکن ډیویژن کې باقاعده تور د دې ځایږي په خلکو باندې به مختلف ټیکسونه چې کوم لاګو کیږي، د دغه ټیکسونو په شا باندې وجوهات څه دي، د دې ذمہ دار څوک دی. په ننني پروګرام کې زموږ سره د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي صوبایي جنرال سیکرټري محبوب یوسفزی ایډوکیټ صاحب موجود دی. د هغې نه به تپوس کوو چې یاره د ملکن ډیویژن په عوامو باندې دغه ټیکسونه چې لګي د دې اثرات پسې او ورسره د سیاسي ګوندونو څه پرځ جوړېږي. وکیل صاحب ډېر د مننه چې وخت مو راکړو. ډېره مهرباني سید رشید صاحب چې تاسو په ډېره اهم موضوع باندې نن دا مباحثه کوئ. نو د ټول ناول خو زه تاسو ته به دا ووایم چې یاره ټیکسونه دلته را روان دي د دې 1 جولای نه، او د هغې خلاف تاسو وینئ دلته مختلف خلک احتجاجونه هم کوي، وکیلانو هم مطلب دا دی چې د هغې خلاف هړتالونه کړي دي، تاجر برادرۍ کړي دي، داسې دا نور خلک هم کوي. خو تاریخي طور د دې خبره دا ده چې زموږ یو خصوصي حیثیت د ملکن ډیویژن چې دی د بایپاټا وي، یو زړه فاټه وه چې قبایلي علاقه جات چې کوم دي فیډرل ایډمنسټریټیو ټرایبل ایریاز وو. اوس دلته چونکې دا تاسو ته معلومه ده دلته هسټري ده. پاکستان خو یو نوی تشکیل شوی ریاست دی په 1947 کې. د دې نه مخکې دلته په زرګو کالو نه دلته دا ریاستونو قومونه پاتې کېږي چې یو طرف ته افغانستان او بل طرف ته هندوستان و. بیا ډېر ډېر لوی تاریخ دی، دلته مختلف حملاور راغلي دي، هغه د الکسندر نه وروستو بیا مغل او بیا اخره کې انګریز راغلی دی. انګریز چې دې خطې ته راغلی د علاقې د ډیورنډ د کرښې پورې چې کوم دی نو د علاقې د نیولې وي. په دې کې بیا په بر صغیر کې دلته یو خو ریاستونه پرنسلی سټیټ پروته وي، شاهي ریاستونه دا و 302 تقریبا دا ریاستونه، او په دې کې څه دا علاقې چې کوم دي زموږ د فاټ او داسې نور آزاد علاقې وي. نو کله چې بیا دلته پاکستان تشکیل کېدو نو د 3 جون منصوبه چې وه، نو 3 جون منصوبه کې دا وشو چې دلته کم ریاستونو هغه ریاستونه چې کوم دي هغو ته 3 آپشن ورکړو. 3 آپشن یې ورته ورکړو چې یاره تاسو پاکستان کې شاملېږئ، تاسو هندوستان کې شاملېږئ، که تاسو ځان آزاد پاتې کېږئ. او کم چې یونټس و صوبې هغې ته 2 آپشن ورکړو چې یا که پاکستان کې شاملېږي که په هندوستان کې شاملېږي. هغه تاسو ته پته چې زموږ د صوبایي اسمبلۍ په 22 جون باندې اجلاس وشو، دوی پښتونستان مطالبه وکړه، بیا دلته اسمبلۍ ماته شوه او ریفرنډم وشو. زموږ دلته چې بیا خاص کر د ملکن ډیویژن خبره ده، دلته چې کوم ریاستونو سوات و دیرو د چترال ریاستونو نو دا شاهي ریاستونو. په دې شاهي ریاستونو چې کومو دا د ځان لا انټرنلی دا خود مختار ریاستونو. نو دا که د 1901 کې دلته اف سی آر راغلی، WP جوړه شوې ده، بیا په 1935 ایکټ په دې منځ کې راغلی دی، بیا انډین انډیپنډنس ایکټ چې کوم دی 1947 وسلویښتم کې دا ایکټ راغلی دی. بیا د دې نه وروستو چې کله دا ریاستونه 1 یونټ دلته جوړ شو، د 1 یونټ نه وروستو په 69 کې دلته دا ریاستونه چې کوم دي پاکستان سره دوی شریک شو. نو د دې څه شرایطو د دې ریاستونو هغه شرایط چې کوم دي چې کله د 1973 د 1973 آئین جوړېده نو په هغه آئین کې په ارټیکل 246 او 246 246 247 کې زموږ د علاقو چې کوم دی نو دوی ضمانت ورکو چې دلته به په دې علاقو کې د پاکستان هیڅ یو قانون چې کوم دی عمل نه وي. هغه قانون به دلته نافذ العمل چې د خلکو خوښي هغه به د گورنر او د صدر په ذریعه باندې به دلته نافذ کېږي. نو چونکې دا زموږ آئیني حیثیت و، په هغې کې د پاکستان دلته آئین نافذ نه و، خو دلته صرف دا 2-3 ارټیکلې چې کوم وي دا نافذ وي، او د دې خلکو چې کم قانون به خوښ و هغه به گورنر ته او دوی ته ووي نو هغه به دلته ایکسټینډ شو. نو په دغې حواله سره اوس چونکې په 25 آئیني ترمیم شوی دی په 2018 کې په مئی کې
نو هغه آئینی ترمیم چې دی کړی دی نو هغه آئینی ترمیم لاندې دی ارټیکل 246 247 چې کوم دی 247 خاص کر دا د آئین نه ختم کړی نو چې کله د آئین هغه ضمانت ختم شو نو دا خود به خود چې کوم دی چې د پاکستان څومره قانونونه دي کاغه د قومي اسمبلی د سېنات دي یا که د صوبایي اسمبلی چې کوم لیجسلیشن کیږي هغه په دې علاقو باندې نافذ العمل دی بیا لګېدلي یو 15 کاله ټایم ورکړی هغه ټایم اوس ختمیږي نو چونکې دا په هغه وخت کې زمونږ پښتونخوا میلیون پارټي وه په هغه وخت کې موږ د دې څیزه د دې آئیني ترمیم ډېر سخت مخالفت کړی دی زمونږ مشران چې کوم ملي شهید عثمان خان کاکړ دغه سره 15 سېنیټران چې کوم دي هغه په سېنیټ کې هغه د دې قومي د دې د آئیني ترمیم په مخالفت کې ووټ ورکړی دی او د دغه اجلاس نه بایکاټ کړی دی موږ پوهېدو په دې باندې چې زمونږ دلته حالات چې کوم دي هغه شانې نه دي چې موږ په دې وخت کې دا ټیکسونه ورکو یا په موږ باندې دا او زمونږ یو آئیني حیثیت موږ یو ریاستونو پاکستان له ورکړو د معاهدې لاندې اوس بیا زمونږ که په ریوینیو په حساب کې سړی خلک دا خبره کوي چې څوک ټیکس نه ورکوي نو اوس چې هم حساب وشي په پاکستان کې د ملکن ډیویژن چې څومره ټیکسز ورکوي کاغه په ریمیټنسز په شکل کې راځي د بارمل نه کاغه دلته بجلی ده که اوبه دي که ځنګلات دي که ماین منرلز دي که تر زمرود د دې پورې چې کوم دي موږ د پاکستان د ټولو نه زیات موږ ډیویژن چې کوم دی د هر ډیویژن نه زیات موږ ټیکسونه ورکو په دې حواله سره دا فیصله چې کوم ده د دې بنیاد دا دی چې زموږ مطالبه په کار دا ده چې کوم د آئیني ترمیم شوی دی په آئین کې دا دی واپس واغستې شي او دلته چې هر فیصله کیږي هغه د دې د خلکو د رای مطابق واغستې شي که د خلکو چې موږ منو او شاملي په خپل حیثیت ختمو هم ټیک ده خو دوی چې کوم دا آئیني ترمیم ډیر په تادی کې کړی دی چې په یوه شپه کې پاس کړی دی نو دا خپل غیر آئیني عمل ځکه چې ارټیکل 247 کې دا خبره لیکل شوې ده چې په دې علاقه کې هر یو عمل کیږي پریزیډنټ او د گورنر سره اختیار دی خو که دلته هر یو عمل کیږي نو د دې د لوکل او د ځایي خلکو د خواهشاتو مطابق پکې د دین مرزه مطابق نه نو خپل دا آئین چې کوم دی چې هغه وایي دا چې ارټیکل 247 چې دا قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی یا سېنیټ چې کوم دی د دې علاقو دپاره قانون سازی اختیار نه لري نو د خلکو د خواهشاتو یا د خلکو د رای د اخیستو نه بغیر د آئیني ترمیم کول چې کوم دی دا بذات خود چې کوم دی دا غیر آئیني اوس دا راته وایي چې یاره د ملکن ډیویژن عوام چې دي د دهشتګردۍ د سیلابونو بیا د پوځي اپریشنو په ضد کې ډېر زیات چې کوم دی نو هغه ځپلي شوي دي اوس خو فرض کړه دغه ټیکس لګي او دې خلکو نه مطلب ده چې خاص کر نن کسټم پیډ ګاډي چې کوم دي هغه د هغې نه اخلي آیا دا خلک به روزګار په ملکن ډیویژن خو مخکې نه نشته دی به څومره متاثر شي ډېر لوی اثرات راځي زمونږ دا علاقه چې کوم ده ما تاسو ته وایو چې موږ ټیکسونه ورکوو ګوره موږ ټیکسونه انډایرکټ ټیکسز زمونږ نه علي زمونږ د جی ایس ټي جنرال سیل ټیکس علي زمونږ نه سیل ټیکس علي زمونږ نه دلته په چې کوم کنټریکټرز دي د هغې نه ټیکسونه علي د بینکونو باسیدونه علي د تنخواګانو نه کټوتیا نه کېږي اوس صرف لږ ټیکسونه پاتې دي مثال په توګه پروفیشنل ټیکس دی انکم ټیکس دی یا نور ټیکسونه چې کوم دي دا پاتې دي اوس په دې خوار غریب ولس باندې چې ته دلته کارخانه نه جوړه خلکو ته دلته روزګار نه ورکوي دلته تعلیم نه ورکوي زمونږ ټول خلک چې کوم د دې علاقو د دې نه مخامخه د هر کور نه یو دوه سړي په مسافرۍ زمونږ دا ژوند چې دلته یا موږ سپینه جامه اغوستې ده دا زمونږ د هغه ځوانانو دا غرونو چې هغه خولي دي هغه ځوانۍ دي چې هغه په بار ملکونو کې اوبه کوي او هغه د پیسې موږ رالیږي اوس دلته دا ټیکسونه نافذ کول دا زیاتې دی په دې په کار داره چې ولس چې کوم دی موږ بر دې مخالفت هم کوو موږ بر دې خلاف چې کوم دی مزاحمت هم کوو موږ به دا ولس چې کوم دی بیرته په دې سیز باندې هغه که د بونیر چې جرګې په شکل کې دی یا دلته چې کوم ولسي دغه دی په دې کې موږ کمپین کوو د دې خلاف موږ سختترین چې کوم دی هغه مزاحمت ولسي دا راته وایي چې یاره د بونیر خلکو بونیر یو قومي جرګه هم دا کړې وه چې هغې یو 2-3 میټینګونه هم شوي دي تېر هغې د ګورنر سره هم میلاو شو آیا د بونیر دا قومي جرګه چې ده دا د بونیر د عوامو یو نماینده جرګه ده سید رشید صاحب زه ډېر په بخښنه سره او ډېر په معذرت سره دا وایم چې دا جرګه اوس د بونیر نماینده جرګه نه ده پاتې د بدقسمتۍ نه د دې یو سیاسي هم نه ده یو سرکاري جرګه د دې نه جوړه شوې ده چې دا جرګه د دې دپاره صرف کارول کېږي چې یاره د ډي سي سره میټینګ کوو یا د یو فوجي دغه سره میټینګ کوو د دې جرګې موږ بالکل چې کله موږ دلته بونیر ولسي پاڅون موږ پاڅونونه وکړو نو موږ په هغې کې دا اعلان کړو چې موږ به داسې یو قومي نماینده جرګه جوړو او هغه جرګه به پراخه وو ځکه چې هر یو عمل که موږ راځي یا موږ یو مزاحمت کوو هغه د ولس د حمایت نه بغیر نه کېږي که موږ صرف داسې یو مخصوص کسانو ته دا جرګه راغونډو کړو یا صرف آل پارټیز کانفرنس جوړ کړو دا هېڅ نتایج نه ورکوي خو بدقسمتۍ نه
هغه جرګه چې کوم دا موږ د یو جرګه به جوړیږي چې هغه به مطلب یو کلیکټیو دغه لیډرشپ وي، هغه به یو اجتماعي قیادت لاندې یو کمیټي مختزي فیصله وکړي. خو بدقسمتي نه هغه پکې بعضې کسانو پکې د جرګې د مشرۍ خبرانو چې کوم اوس د جرګې مشران دي یا مشر دی، نو بدقسمتۍ نه هغه بغیر څه د دغه نه هغه ډېر په بخښنه سره ویم، خو هغه د بونیر قامي جرګه چې کوم وه چې هغه موږ په کار دا و چې ولس په موږ منظم کوو، خلک په موږ کلو ته بتلو، علاقو ته بتلو، او بغیر داسې د غیر جماعتي مطلب دا چې د دې نه هټ کر به موږ د قام چې کوم دی منظم کوو. د بدقسمتۍ نه هغه جرګه چې کوم ده په مرکو کې بدله شوه. مرکه خو هغه څیز دی چې زموږ د قام په منځ کې کومه مسایل دي روغې جوړې هغې ته موږ مرکه وایو. په قام چې کوم بده پیښه راځي نو هغې دپاره موږ جرګه جوړو. خو بدقسمتۍ نه هغه جرګه چې کوم ده هغه د علم په فیسټیول کې ختمه شوې ده چې هغه تلې ده. نو موږ یا د هغې نه هېڅ داسې تمه نه لرو. البته بیا هم مشرانو ته، سیاسي مشران چې کوم دي، قامي مشران چې کوم دي، موږ ته دا خبره کوو چې یو لویه جرګه راغواړي، د هغې کې چې د هر کلي، د هر مکتبه فکر، د هر پروفیشن خلک په هغې کې موجود دي، او د هغې داسې یو مشترکه کمیټې چې په شریکه فیصلې کوي. او د بونیر چې څه ستونزې راځي، که هغه د امن و امان مسله راځي، که هغه دلته د ټیکس ایشو راځي، که هغه نور مسایل راځي، نو په کار دا ده چې هغه یو نماینده جرګه. خو د بدقسمتۍ نه اوسنۍ جرګه چې کوم ده نو دا زه دا د بونیر نماینده چې کوم ده نو دا نماینده قسمتۍ نه اوسنۍ جرګه چې کوم ده نو دا زه دا د بونیر نماینده چې کوم ده نو دا نمایندګي سمه نه کوي. صرف که د دې حده پورې چې یاره د سرکار د خلکو سره میټینګونه کول دي، نو موږ غواړو ده چې داسې جرګه وکړو چې موږ د خپل قام مقدمه چې کوم دی هغه راوچته کړو، او د هر زورور چې کوم دی، د هر حاکم مخ ته مطلب موږ ودرېږو، او خپله د قام مقدمه چې کوم دی هغه وړاندې کړو.